د دې جینۍ نوم څه و؟ جنې سنبل نامې. ښه د دې سنبل او د دې زهیر په خپل منځ کې لبه فیرز و او کویدن شوې وه د ابرار سره. او بالکل کویدن خو ابرار سره شوی و، هغه تر زوی بیا ابرار. تو وایه د ابرار د ګلشان ځواني وه، رشته یې شوې وه. په سبا ورځ باندې د هغه ارمان دا و چې زما په غاړه کې سیرې وي، زما ډولۍ وي او یاران دوستان راټول وي، واده وي. خو هغه یاران دوستان دې ورله راټول کړل، خو په جنازه دې ورله راټول کړل. د دې په شا باندې څه و داسې؟ ته خو ماشومه لږ کې چا دې ته مجبوره کړې؟ ولې دې داسې وکړل؟ زه خو چا مجبوره کړې نه یم دې ته، دا مطلب خپله دې وکړل. او جي رحمان الرحیم. د خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. ورکوټه اختر تیر شو. دغه اختر کې یو طرف ته یوې مور د زلمي زوی څنګ تر څنګه تیر کو، نو بل طرف ته په بونیر کې دغه اختر یوې مور د زلمي زوی د خاورو د ډیري د پاسه تیر کو. په دې وطن کې چې یو سړی د واده شي، نو هغه د واده د خرچو لپاره، د پیسو لپاره هم د مسافرو د پردي ملک لارې اختیار کی. په کپړو کې د خلو د وجې نه اوچ تار نه وي، په خېټه نهر وي، تندې را په مخه کړې وي، سر ته بالښت نه وي، د ملا د لاندې بستره هم نه وي. خو دغه انسان وایي چې 2 روپۍ وګټم او لاړ شم. په خپل وطن کې چې کومه تور سرې مې په خپل نوم کړې، دغه خپل حیا راکورته کړم. په دغه سلسله کې د بونیر ابرار هم د زلمیتوب نه پس د سعودي عرب لارې اختیار کړه. د اختر نه څو ورځې مخکې هغه ټیکټ کټ کو، پاکستان ته واپس راتلو. په لار به یې سوچ کوو چې واده به وي، یاران دوستان به راټولیږي، د هغه غاړه به یې سیرې وي او د ډولۍ ګاډی به ناوې کېږي. دا هر څه وشو، خو رنګ یې جدا و. یاران دوستان راټول شو، خو واده نه و، جنازه وه. غاړه کې سیرې نه وي، کفن و، ګاډی هم و، خو د ډولۍ ګاډی نه و، امبولینس و. قدرمنو کتونکو، د ابرار په 6 اپریل باندې یعنې سبا د واده پروګرام و. د واده کارډونه تقسیم شوي و، خو هغه په پېښور کې د ګولۍ ښکار شو. ابرار چا وویشتو، ولې یې ویشتو، دا ټول معلومات د دغه قاتل نه اورو. ما سره موجود دی او دا وخت زه په پېښور کې د حیات آباد په تاتاره پولیس سټیشن کې موجود یم. راځئ دا خبرې موږ سره واورئ. قدرمنو کتونکو، دا چې ما سره ولاړ دی دا زهیر دی. باقي خبرې د ده نه اورو. زهیره عمر دې څومره دی؟ 18 years دی، 18 سال. 18 سال عمر دی او تعلق تیرې کوم ځای سره دی؟ ثوابې سره. د ثوابې اوسېدونکی. ښه دا راته ووایه چې ویلی کېږي دا چې ته څه سبق هم وایې، نو څه سبق وایې؟ زه BSc Accounting and Finance. ښه، کوم ځای نه کې؟ IMS نه. IMS نه. او څوم سمیسټر دی دی؟ سیکنډ سمیسټر دی. سیکنډ سمیسټر دی. ښه دا راته ووایه د ابرار د ګلشان ځواني وه، رشته یې شوې وه. په سبا ورځ باندې د هغه ارمان دا و چې زما په غاړه کې سیرې وي، زما ډولۍ وي او یاران دوستان راټول وي، واده وي. خو هغه یاران دوستان دې ورله راټول کړل، خو په جنازه دې ورله راټول کړل. د دې په شا باندې څه و داسې؟ ته خو ماشومه لږ کې چا دې ته مجبوره کړې؟ ولې دې داسې وکړل؟ زه خو چا مجبوره کړې نه یم دې ته، دا مطلب خپله دې وکړل. او جي دا چې د ده دا واده را روان و، د ده کومې جینۍ سره واده کېدو، زما خوښه وه. بیا زه خو پوه یم چې د دې جینۍ چې ستا خوښه وه، نو د هغې نه مخکې تا په هغې باندې رشته ولې نه کوله؟ نه مې وه کړې، نه شوه کولی مې. نه څه وجه وه چې نه شوه دې کولی؟ مرګ دې کولی شو، د جینۍ د پلار نه دې رشته نه شوه غوښتلی. دا رشته غوښتل اسان دي په ځای د دې چې ته مرګ وکړې. دا پوه شوی نه یم. ښه، د هغه د جینۍ سره رشته وه، نو ستا د هغه جینۍ سره ستا خوښه وه؟ او جي. ښه، د هغې د طرفه څه وکړو؟ نه صرف ستا له طرفه؟ صرف ستا خوښه وه، د هغې د طرفه څه نه وو؟ او جي. ښه، نو داسې ده چې د انسان سایکالوجي دا ده چې
یو طرف نه د چا څوک خوښ وي نو په هغې باندې مرګونه نه کوي او جی ټیک ده کله چې د بل طرف نه څه پیغام نی د بل طرف نه څه افیرز نی نو د یو سایډ نه مرګونه څوک نه کوي نو ته څنګه وایې چې د هغې له سایډ نه څه نه و زه ذاتي زما خپل یو خوښه وه په هغې باندې ما مرګ وکړو نو هغې سایډ خو څه ونه خو عام خبرې وې عام خبرو نه څه مطلب څنګه نارمل بس کزنس کوي خبرې یا داسې عام خبرې وې دا ستا کزن وه نه جي نه نو بیا څنګه خبرې در سره کولې خو ستا په رشته کې هم نه وه پردی جینۍ به هم تا سره یې څنګه خبرې کولې ظهیره انویسټیګیشن شوي دي میسیجونه پراته دي د جینۍ میسیجونه هم پراته دي ایس ایچ او صاحب ما ته وښودل خبرې صفا صفا کوه هر څه ښکاره شوي دي ظهیره ته راته ووایه چې څنګه دې مرګ ته چا تیار کړې ستا د لب افیرز د کوم لیولو چې تا پې مرګ کو دا خو زه پوه شوی نه یم چې داسې چل مې کو بل دا چې زما خو د ډېر وخت نه تعلق خو و که نه بیا چې اوس د واده مې اورېدل واده را روان دی نو بیا ډېر زیات الریډي مینټلي خو زه ډېر زیات خراب شوی وم نو د هغې دغه کې مې دا سټپ ته وکړو داسې دا سټپ ته واخیست او جي ښه دا راته ووایه چې ویلی کېږي دا انویسټیګیشن چې کوم ډاکومنټس ما وکتل نو په هغې کې تا ته جینۍ میسج کړی دی په 25 مارچ باندې چې یاره که دا سړی د ابرار د مخې نه لرې شي نو ښه به او ته وایې چې یاره ما په خپله باندې دا کړي دي دا خبره داسې خو نه وه چې هغه د مخې نه لرې شي ښه به هغه هسې خلک خبرې کوي چې الله دې مړ کړي نو هغه شان خبرې به کېدې چې الله دې مړ کړي او خو ګوره حاجي دا خو د دې کېدونکی خاون و د نکاح نه و شوی خو کېدنې شوی وه انګیجمنټ یې شوی و نو څنګه هغه دا وایي چې یاره دا دې مړ شي او جي نو څنګه نو هغې ولې وایي چې دا دې مړ شي خو تا به ورته وایي چې یاره بس زه ستا نه بغیر نه پاتې کېږم او به هم تا دې ته تیاره کړي دا بیانه به ځکه هغې کړي او جي بالکل همداسې ده همداسې ده او جي مطلب دا چې لکه د جینۍ پکې پوره کردار دی او جي او ټیک ده ابرار دا راته ووایه چې دا مرګ دې په څوم تاریخ کړی دی او کوم ځای کې دی وکړو دا سوري ظهیر 27 مارچ 27 تاریخ و ښه او دغه 1 بجه وه تقریبا 1 بجه وه ودېشته چېرته کې دا انډسټري سټیټ کې انډسټریل سټیټ کې ښه او بعد د هغې نه بیا چېرته لاړې د هغې نه بعد بیا هلته لږ ساعت ولاړم او بیا فیس 7 ته رالم فیس 7 ته رالې پولیسو ګرفتار د کوم ځای نه کړې د صدر سایډ نه صدر سایډ نه هلته کې چېرته کې روان وې او جي قدرمنو کتونکو دا وخت را سره د تاتاره پولیس سټیشن ایس ایچ او قمر شهزاد صاحب موجود دی د دوی نه اورو چې د دوی څه انویسټیګیشن دي ایس ایچ او صاحب زموږ کتونکو ته دا ووایي چې په دې اندوهناکه واقعه کې څه انویسټیګیشن ستاسو څه دا خو یو بلایند کیس و تاسو څنګه په دې نتیجه ورسېدئ چې دا ظهیره لک دی دا د 18 کالو ماشوم دی او د تمانچه راواغېسته او د یې ولک وویشته څنګه په دې نتیجه ورسېدئ دا خو داسې دی ټول ته پته دا بلایند مرډر و مونږ دا ټریس کړی کیمرې سی ډي آر د وجه نه بیا مونږ هغه ظهیر کوم ځای کې اوسېږي لیبر کالوني کې هغه پورې مونږ تللی یم خو مالټو حقوق استعمال شوي د ظهیر پلار په نامې و او مونږ الټو نمبر نه ترې ټریس کړی یو بیا ظهیر مونږ چت کړی و دې نه مونږ معلومات تپوس کړی انویسټیګیشن کړی و د هغوی جینۍ سره کوم مسلمات سمبل و هغه منګیتر و مقتول هغه سره رابطه و هغه واتساپ باندې چیټ باندې کال باندې هغه سره مکمل رابطه کیو او د هغوی هغه سره مینه کوم او ټول خپل کې دا ریلیشن او فرندشپ ونیو د ظهیر او د جینۍ نوم څه جینۍ سمبل نامې خا د سمبل او د ظهیر په خپل مینس کې لب افیرز او کویدن شوی وه د ابرار سره او بالکل کویدن خو ابرار سره شوی و هغه تر زوی بي ابرار او دا د کې د خپل کې لو افیر دوستی یا چیټ کې واتس اپ د مکمل رابطه او ظهیر او سمبل دوړ خپل تاسو خو د دوړ واتس اپ هغه چیټ سو قتل کنه د کوم نوعیت ریلیشنو مینه والدینه د جنې خو خوشنه والته هغه ابرار سره بیا د یو چیټ ته کړی د ظهیر تا کې دا هو زو خوخنه ما ته خوخنه دی او داسې دی کې دی مرشي الله نصیب ته شي بیا خاشي په دې خبرو باندې د ظهیر په بس عمل کړي او بس هغه ابرار مړ کړي خا ایسیچو سے درته وای چې
تاسو خو قاتل گرفتار کو یو ډیر ښه اقدام دی. زه د خپل طرفه د خپل ټیم له طرفه تاسو ته مبارکي در کوم. ډیر یو ښه اپریشیبل سټپ دی ستاسو. څنګه ګڼئ یوه رشته به یو ځای کې کیږي هغې باندې به خلک مرګونه کوي؟ نه دا خو ډېر ظلم شوی دی، ډېر زیاتي کړی دی. پر داسې دی زموږ معاشرې کې دی خو بچپن نه خپل خاندان و سنبل والا اور مکتول ابرار والا کوئی دن شوی و به دې ته خوښ نه و. دی خو بایر بس دی هلک سره رابطه مابطه و پر دا خو ظلم کړی دی او انشاءالله دی خپل انجام ته به راسم.